چې یو سړی خپله مور په نکاح کې والي د آرام خور وی خو ته لاړ شه په کلي کې وګرځه د هغه سره قرباني هم مه کوه هغه ته په مخ باندې ووایه وایه زما په ټل کې مه راځه ته سودخورې زه به تا ته دا ووایم چې ته مسلمان هم او ته غیرتي هم چې یاره د بارګین کاروبار حلال دی که حرام وایي په آخره زمانه کې چې حق وی کله به جبه چې سکروټک دی زه به څو خبرې کوم څوک دې ځان ته نه راړئ په کم سړي کې چې غلطي هغه دې دا سوچ وکړي چې زه به مرم خپل رب له به ځم په کفن کې به د خپل رب سره ملاقات کوم د خپلو اعمالو جوابدی به یم ویونکی د اورېدونکي نه زیات ګناهګار دی خو ویونکی به خپل حساب ورکوي اورېدونکی به خپل حساب ورکوي د الله اټل فیصله ده په قرآن کې احل الله البیع وحرم الربا د دنیا ټول مفتیان که راغونډ شي د رب حرام کړی شوی شي حلالولی نشي او د رب حلال کړی شوی شي حرامولی نشي حلال حرامینو او نه کولی شي او نه به حرام حلال کی او نه کولی شي حلال الحلال بین والحرام بین د نبی علیه السلام ارشاد دی حلال واضح دی حرام واضح دی عزتمندو زه د دې خوازخیل یم زه د دې خاورې یم زه د دې سي ځایي سړی یم تاسو ټولو کې زما نه پردی څوک نشته تاسو ټول زما خپل یئ څنګه چې تاسو به دې خاوره او د دې خلکو په عزت خفه کېږئ دقه شانتې زه به دې خاوره او د دې خلکو په عزت خفه کېږم خو زما منصب ما علم کړلی زما په سر پټکی پروت دی زما خپل څه حیثیت نشته خو د دې پټکي ډېر غټ حیثیت دی د هغې وجه دا ده نبي علیه السلام وایي چې تا علم وکړو ته به حقه وې ته به حقه خلکو ته ښې دا علم خزانه ده دا خزانه به خلکو ته رسې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الربا 70 جزءا د سود 80 درجې دي وایسرها ان ينکح الرجل امه په 80 درجو کې د ټولو نه کم ګناه د سود دا دی ان ينکح الرجل امه چې یو سړی خپله مور په نکاح کې والي دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي زه د دې خوازخیلې ولس دلته غټې غټې مدرسې دي دلته غټ غټ مفتیان دي زمونږ د مټې تحصیل دی زمونږ نور تحصیلونه دي په دې کې غټ غټ علما کرام دي زه مخکې هم دا ګیله ما کړله زه اوس هم دا ګیله کومه زمونږ علما بازار ته نه راځي چې تاجرانو ته د نبي علیه السلام په شان مسلې وښیي زمونږ علما او مفتیانو له پکار دي دلته چې څومره خلک ناست دی په دې کې ډېر خلک داسې دی د هغو د مفتیانو او د علماو سره تعلق دی ادې راشي دا خپل ملګري دي پوهږي چې د شریعت مسله دا ده دا کوئ او دا مه کوئ دا د بازار خلک مدرسې ته نه ځي چې د مسلې تپوس وکړي د مدرسې علما بازار ته نه راځي دې امت ته به دا صراط مستقیم څنګه برابریږي دا زما سوال دی ما ته سید شاکر علي صاحب جنرال سیکرټري د خوازخیلې د بارګینونو زما دا خبرې به لږ ساعت په توجه واورئ په دې منځ کې چې کم موبایل لازم نه بچو ته وایي لږ ساعت واورئ زه خپله غاړه ازادي کوم بار بار دې پروګرامونو له راتلم نه کېږي اوس هم دومره ضروري تقریر په یو جنازه باندې مې پرېښودې له رالم چې الله سبا زمونږ غاړه نه نیسي چې دې خلکو ته خبره نه ده رسېدلې سید شاکر علي ما ته ووې چې موږ ته خلک وایي تاسو د سود کاروبار کوئ موږ ته څه شریعت د لاره وښایئ ما یې لاره داسې نه ښودی کېږي لاړ شه د خپل بارګین نه 5-6 کسان زه پېژنم په دې بارګینونو کې تعلیم یافته خلک دی استادان دي پکې پروفیسران دي پکې لیکچرران دي پکې وکلا دي پکې او پوهه خلک دی پکې او قاریان او علما پکې هم دي کم مسلمان به دا غواړي چې ما ته چا سودخور وویلی که یو سړی وایي چې او یاره پلانکې پکې کوي پلانکې په بازار کې هم کوي په نورو معاملو کې د دم خیم اندروني کلو ته راشئ 2 لاک روپۍ په 8000 روپۍ باندې سود باندې 1 لاک روپۍ درکوي وایي یوه میاشت به د پسې 8000 روپۍ چړاویږي زه که به بارګین ته سود ته حرام ویم نو زه به بازار او په کلي کې هم سود ته حرام ویم دا د قرآن ارشاد دی دا د رب حکم دی د رب حکم چې څنګه په بارګین کې حرام دی دقه شانتې په بازار او په کلي کې حرام دی ته بارګین والا ته سودخور وې ووایه ورته زما په بارګین کې یو ګاډی هم نشته ته نق سړی چې یو سړی خپله مور په نکاح کې والي دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي زه د دې خوازخیلې ولس دلته غټې غټې مدرسې دي دلته غټ غټ مفتیان دي
زمنګ د مټي تحصیل له زمنګ نور تحصیلونه دي پدې کې غټ غټ علماء کرام دي زم مخکم دا ګیله ما کړله ز وسوم دا ګیله کومه زمنګ علماء بازار ته ناراضي چې تاجرانو د نبی علی السلام په شان مسلې وخی زمنګ علماء او مفتیانو له پکار دي دلته چې څومره خلک ناشته پدې کې ډېر خلک دي چې دغه د مفتیانو او د علماء سره تعلق ته ادي راشد خپل مرګري دی پوهږي چې د شریعت مسله دا کوي او دا مکوي دا د بازار خلک مدرسې ته نسی چې د مسلې ته پوسوږي د مدرسې علما بازار ته ناراضي دی امت ته د صراط مستقیم څنګه برابرېږي دا زما سوال دی ما د سید شاکر علي صاحب جنرال سیکرټري د خواځه خیري د بارګینونو زما دا خبرې به لږ ساعت په توجه واورئ په دې منځ کې چې کم موبایل لازم نه بچو ته وایي لږ ساعت واورئ زه خپله غاړه ازادي کوم بار بار دې پروګرامونو له راتلم نه کېږي اوس هم دومره ضروري تقریر په یو جنازه باندې مې پرېښودې له رالم چې الله سبا زموږ غاړه نه نیسي چې دې خلکو ته خبره نه ده رسېدلې سید شاکر علي ما ته ووې چې موږ ته خلک وایي تاسو د سود کاروبار کوئ موږ ته څه شریعت د لاره وښایئ ما لاره داسې نه ښودی کېږي لاړ شه د خپل بارګین نه 5-6 کسان زه پېژنم په دې بارګینونو کې تعلیم یافته خلک دی استادان دي پکې پروفیسران دي پکې لیکچرران دي پکې وکلا دي پکې او پوهه خلک دی پکې او قاریان او علما پکې هم دي کم مسلمان به دا غواړي چې ما ته چا سودخور ویلی که یو سړی وایي چې او یاره پلانکې پکې کوي پلانکې په بازار کې هم کوي په نورو معاملو کې د دم خیم اندروني کلو ته راشئ یو لاک روپۍ په 8000 روپۍ باندې سود باندې 1 لاک روپۍ درکوي وایي یوه میاشت به د پسې 8000 روپۍ چړاویږي زه که به بارګین ته سود ته حرام ویم نو زه به بازار او په کلي کې هم سود ته حرام ویم دا د قرآن ارشاد دی دا د رب حکم دی د رب حکم چې څنګه په بارګین کې حرام دی دقه شانتې په بازار او په کلي کې حرام دی ته بارګین والا ته سودخور وې ووایه ورته زما په بارګین کې یو ګاډی هم نشته ته نغ سړی چې ته د حرام خور وې خو ته لاړ شه په کلي کې وګرځه د هغه سره قرباني هم مه کوه هغه ته په مخ باندې ووایه وایه زما په ټل کې مه راځه ته سودخورې زه به تا ته دا ووایم چې ته مسلمان هم یې او ته غیرتي هم یې دا خبرې د جذباتو نه دي زما خو هسې اواز په زوره دی دا خبرې د جذباتو نه دي دا د حقیقت په سترګه دی ته کته غواړي ما پسې بارګین والا راغلی زمونږ په دارالافتا کې دا فتوه لیکلی شو ده 11 پاڼې دي دا زه د خواځه خیلې تاڼې ته هم ویم دا ریډ کوئ ویې ګورئ د چاکدرې بارګین ته هم ما شاکر علي صاحب ته وي دا ولېږه د خواځه خیرې ډي آر سی ته مې ویلي وم دا هغې ته ولېږئ د الپورۍ بارګینونو ته هم دا ولېږئ دا 11 پاڼې ده کم سړی چې په دې باندې روان دی دی په حلاله دی کم چې په دې کې موږ اجازت ورکړله چې دا بیې حلالې دي دا 11 پاڼې فتوه ده کم سړی چې د دې مطابق چلیږي هغه په حلاله روان دی او چې کم سړی په دې کې چې موږ حرامې کمې طریقې لیکلي او حرامې دي هغه حرامې دي که څوک سر لځي او که خپور ځي حرام خور دی چې موږ دومره ویلي دي اوس یو سړي تعلیم یافته دی دا فتوه یې راغستې ده دا یې کتلې ده زما په خیال دا ظلم دی که یو سړی سود نه کوي څوک ورته سودخور وایي زه د بارګیني نوم په دې ځای کې نه علم ما ته یو سړی وایي چې ته سودخور یې خدای دې د دې نوم نه هر مسلمان وساتي ما ته بعض ځای ښایي چې ته ولیکې په بارګین کې غلطیانې شته زما د بارګین قدرمنو وروڼو واورئ غلطیانې پکې شته داسې کیسونه پکې موږ له مخې له راغلي دي چې په هغې کې د سود مسلې راوتې دي هغه موږ په دې کې لیکلي چې وروره دا صورت حرام دی د خدای دپاره د سود مال خپل بچو له مه ګټئ خو زه دقه شانتې د سود د مسلو نه په بازار کې هم خبر یم د چیني او د ګوړې او د وړو په مد کې څه کېږي نور په دې بازار کې کاروبارونه دي د هغې په مد کې څه کېږي د انډرپلۍ چې کوم قسمونه حرام دي هغه انډرپلۍ د ګاړو نه علاوه په نورو څیزونو کې نه کېږي نو چې کېږي نو بیا ټولو نه پکار ده چې سود پروږدي دا خبره صرف د یو کاروبار سره ټچ کول نه دي پکار موږ سود ته حرام وایو زه د دویم په بازار کې ورته هم وایو په لار کې ورته هم وایو انشاءالله پلار ته به هم وایو غریب ته به هم وایو امیر ته به هم وایو د رب حکم دی موږ علم کړی دی له دی چې موږ حرام ته حرام وایو قرآن کې الله تعالی وایي احل الله البیع وحرم الربا ما بیع حلال کړله سود مې حرام کړلی سود دومره لعنتي شیز دی په معاشره کې چې سود چلیږي امیر تر شي غریب تر شي او هغه سړی دی دا واوري کم چې سود کوي ودې لګي
چې زه به سود وکم زه به مالداره شم. چاله چې 1 لاک روپۍ ورکې او دا ورته ووایي چې په دې باندې به سود ماله 8,000 10,000 روپۍ راکې، په ظاهره چې ورته ګورې که نه مال ډېر شو. کل قرض جر نفعا فهو ربا، هره روپۍ چې ځان ته نفع راکاږي، هره قرضه چې هغه نفع راکاږي دا سود دی، حرام دی. وس لاک دې ورکړې او 1 لاک لس دې واپس واغستې، دا په ظاهره دا روپۍ ډېرې شوې. صدقه دې ورکړه، لاک روپۍ دې د سره 10,000 دې صدقه ورکړه. زکات دې 2.5% ورکو، په ظاهره مال کم شو، خو د رب اعلان واورئ یمحق الله الربا ويربي الصدقات. ای زما بندګانو په ظاهره چې کم سود سیوا کېږي زه به دا سود برباد کم او ختم به یې کمه. عزتمندو هر سړی دې په خپل ګریوان کې وګوري، د ټولو نه غټ مفتي ده ته وښیم، د ټولو نه غټ مفتي د خپل زړه دی. د شپې به دې بالغ سر کښېنه او لږ سوچ وکړه چې څه کوم او دې خپل بچو له څه ګټم. په سود چې کم بچي لوی شي ستا بچي نه دي، دا لړمانان او ماران ځان ته لوی د الله په نافرمانۍ کې پر رب مې دې قسمې که سکون یي. دا به بارګین والم سنجیده سوچ کوي، دا به بازار والم سنجیده سوچ کوي، دا به پوره تاجر برادرۍ صحیح سوچ کوي. خو زه د بارګین وروڼو ته سوال کوم، دا فتوا موږ لیکله 15 سوالات دي، په یو سوال کې 2 جزونه دي، په یو کې 3 جزونه دي، په یو کې 4 جزونه دي. د دې نه 10 12 14 سوالات رغېږي. دا وګورئ په دې کې چې کم حلال دی هغه کوئ، کم حرام دی د هغې نه ځان ساتئ. او زه علماو ته سوال کوم، راوځئ دې بازار ته راشئ، د دې ملګرو سره کښېنئ، دوی ته حلال حلال وښایئ، حرام ورته حرام وښایئ، که نه قسم په خدای د قیامت په ورځ به الله تعالی اول منګې نیسي چې دا خو عوامو، تاسو ورته ولې دا نه وې. په دې کې عزتمندو زه تاسو ته وایم په قسطونو باندې او په ټیم باندې چې ګاډی ورکوئ، په دې کې دا 2یم سوال دی. په دې کې موږ دونه 4 جوابونه ورکړلي. په قسط باندې چې کم سړی ګاډی ورکوي په دې لاندې 3 شرطونو باندې جایز دي. کله چې معامله کوي قیمت په مقررئ، په خبره پوهېږئ، کله چې معامله کوي قیمت په مقررئ، د مدت ادایګۍ چې کله به یې درکوم، د قسطونو مقدار او د ادایګۍ اوقات به ورته ښیي. نمبر 3 که په اقساطو کې او په قسطونو کې څه قسمه لیټوالی راغی فاین کوي به یې نه، جرمانه کوي به یې نو. وس که یو سړي یو شی په قرض او په قسطونو ورکو، احکام البیع بالتقسیط، چا په قسطونو باندې سیس په دې شرایطو ورکو او دته یو سړی سودخور وایي ناجایزه به کوي. دا خو حلاله جایزه نه پده، دا خو حلال کاروبار دی. بارګین والا د ما خبرې وکړې، زه عوام ته یوه خبره کوم، ته چې بارګین ته راځې او 10 انډر پلی کې او ځان په سودونو کې ډوب کې او بیا بارګین والا ته وایې چې تاسو سود خوارئ، د خدای بنده تم د دې اغوستو نه مخکې زما خواله راشه که نه. ته خو هم زما نه تپوس وکړه چې زما لاس نښه دي، دا بیه زه کوم، دا جایز دی که ناجایز دی؟ نن په بی فاریو کې د خلکو روپۍ نه دي بندې، دا جایز دی. نن په پربل کې د خلکو روپۍ نه دي بندې، دا جایز دی. فیصلې شواله وتښتېدو، د هغه روپۍ جایز وې. په بازار کې چې کومې بیې کېږي په هغې کې ډېرې به نه وي، لږې بیې به دې سي، هغه جایز وې. عزتمندو خبره راغونډوم، ختمومه بس. بانګ وایي اخرنی سوال درته دا کوم چې کومه بیه کوئ هر سړی قبر له روان دی، نو دا اخرنی سوال درته کوم د مسلې تپوس کوئ او بې ځایه بې علمه چاله فتوا مه ورکوئ. ځکه کله چې د چاته کافر وي او کله چې د چاته خیرې وکړي، نو که دا ځای په هغه کس کې نه و دا واپس راځي او ستا په سر باندې ماتېږي. الله تعالی دې زموږ د ټولو حامي او ناصر شي، په ایماندارۍ دې الله زموږ ټولو تاجر برادرۍ ثواب وږي. خدای دې زموږ دا وروڼه بېروزګاره کوي، نو الله دې د ټولو مددګار شي. څه مسئلې زه ستاسو خادم یم. د ما نمبر د پیریانو سره هم دی او د فرشتو سره هم دی، دا هر چا سره دی. دا درته د دې دپاره وایم په لارو باندې هم لیکلی شوی دی. د مسلې تپوس د خدای دپاره دلته مدرسې دي، په چالیار کې مدرسې دي، په اساله کې مدرسه ده، په شونډ کې مدرسه ده، په خوازخیلې کې مدرسې دي، په مټه کې مدرسې دي. قدم په قدم علما دي. د خدای دپاره تپوس کوئ. انشاءالله چې د علماو نه تپوس کوئ، الله به مخه ښایسته کوي، الله به آخرت نه خرابوي. بې ځایه ځای چاته سودخور ویل،
هغه که د بازار سړی دی که د بارګین سړی دی یو سړی حلاله بچو لګټي او بل ورته وایي ته سودخور یې نو زه وایم دام ظلم دی دواړه طرف ته کتل پکار دي د انصاف نه کار اخیستل پکار دي الله دې موږ ټول د حرامو نه وساتي الله دې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین